انصاف غواړو موږ له نورو څخه دومره زورور خلک دي زما ورته د انصاف ملاو شي زما روغتیا کې زما د ورندار مې چې ډېر بې سهاره پاتې شو ماشوم روډ زما د ورندار څوک هم نشته خپل کور ته روانه وه نو په لارې کې ورته دغه کسان ولاړو موقع یې موندې وه زما چې کوم ورندار ده زما روح خو نشته خو په جیل کې دی په جعلي دغه کې دوی ګرفتار کړی نو زما مور چې را روانه وه دوی ته پته ولګېده چې یوازې د زما ورندار تلي وه خپل پلار کره نو دوی پې دوو کسانو کم کسان چې زمونږ په دې کور معاملې کې تنازع چلېږي هغوی پې فایر وکړو یو فایر پې یو کس کړی و بل فایر پې بل کس کړی و او بایک ورسره و او هغوی ټارګېټ زما د مور مری کړې وه هغوی چې مطلب دا د بیان نه وځي خو الله پاک به په تنسته ذریعه ګرځوله زما امې ښه باقاعده بیان ورکړو او کسان یې وښودل چې دا کسان یې نومونه یې ورله وکړل طریقې کې قتل شته آی شته پوډر شته منشیا شته د یو انسان د بل انسان سره قتل شته د چا کور ورانول شته خو د ګبړخیلې خلک ناران او غیرتین په دې کور به هم نن غیرت وکړي او په دې خلکو به هم نن غیرت وکړي او چیز به ورته راټول کړو خو دا ښځه دې هم دلته ناسته وي حفاظت یې خدای به کوي او موږ به یې کوو انشاءالله په دې ځای کې هغه مړ شو ښځه مړه شوله اوس یې دا بچی پاتې دي ادان وسي دي دا کچ کچ دي دا به څه وکړي ځان له بګلدره کې نه هم مړي وشو تاسو ورته راغلي اوسئ د هسپتال شاته مړي وشو تاسو ورته راغلي اوسئ دلته دا زنانه مړه شوه تاسو نن راغلی په پاره کې یو بل کس په جرګې په سطح باندې مړ شو د مخ روزانه د کربلا میدان جوړ شوی دی یا الله په بټخیله کې امن راولي یا الله په بټخیله کې امن راولي یا الله په بټخیله کې امن راولي الله دې وکړي چې دلته امن راشي بس کوي نور قتلونه مه کوئ او دغه شان ماشومان مه بې اسرې کوئ علیکم ټولې نه مخکې ښځو ستاسو شکریا ادا کوم د میډیا والے چې تاسو راغلی او په دې معامله کې زموږ تپوس وکړو زموږ اواز نورو ته رسول غواړئ دا داسې چل شوی و سرجي چې موږ اصل کې یو د چترال زموږ والد صاحب چې و د چترال او موږ ډېر وخت نه راغلي وو دلته آباد شوي زموږ پیدایش هر څه د دې سو زما والد صاحب بیا دلته دا کور اخیستی و یو کس نه یې کور اخیستی و په هغه ډېر وخت ډېر کلونه مخکې نو بیا هغه کور چې کوم دی په دوکه باندې بل کس د بینک نه پیسې راخیستې وې چې دا زما دی او بیا ډېرې خبرې پکې شوې بیا هغه په بل چا باندې خرڅ کړی و هغوی بیا په بل چا باندې خرڅ کړی و دا کور بیا په نورو کسانو باندې خرڅ شوی و نو تقریبا 25-30 سال زما والد صاحب دا کیس وچلو اجز ډېر زیات زری شو ټول عمر یې په دې عدالتونو کې تېر شو د خپل جایداد په سر باندې بیا اخر کې چې کوم دی نو هغوی ته هارټ اټیک وشو زما والد صاحب وفات شو بیا زما صرف یو ماشوم رور دی او موږ ټول خویان دیو نو بیا زما والده چې کومه ده زما امي هغوی بیا دا کیس کوو او یې کې یوازې سر باندې زما رور چې کوم دی هغه دغه کسانو چا چې دا کیس کوو زموږ د کور هغوی په جعلي دعوه کې چې کوم دی د منشیاتو په کیس کې چې کوم دی زما رور په پېښور کې ګرفتار کړو زما رور یې بوتلو زما مور یې کې یوازې پاتې شوه دا کیس پیچلو بیا دوی زما مور له دمکیانې ورکړلې بار ښه په عدالت کې ورله برای راست دمکیانې ورکړلې موږ چې دا کیس څو ځله ګټلی و څو ځله زموږ په حق کې فیصله شوې وه هغې نه پس به دوی دوباره اپیل وکړو های کورټ نه سپریم کورټ نه هر ځای نه موږ دا کیس ګټلی و بیا دوی دوباره به بیا بار اپیل کوو هر ځل به ګټلی کېدو دا ځل چې یو څو میاشتې مخکې دا فیصله بیا زموږ په حق کې شوې وه نو دوی ډېر زیات په تیش کې راغلي وو چې مطلب څنګه یو زنانه زموږ سره داسې د نرانو په شان ولاړه ده نو بیا دې زما مې له خبره راز دمکیانې ورکړلې چې که تو د دې کیس نه نه وړېدې نو موږ به تا وولو ستا د تپوس هېڅوک نشته دی د دې کیس نه واوړه زما مې ورته د نرانو په شانتې وې چې څو پورې مې اخره چې تا چلېږي زه به ستاسو سره دا کیس کوم د دې نه زه نشم اوړېدی او بیا موږ په خپل کورونو کې زما یوه خور د دې تاڼې کې واده د زما مې ته لیوال ته هغوی د کور نه راتلله د خپل کور ته را روانه وه نو په لارې کې ورته دغه کسان ولاړو موقع یې موندې وه زما چې کوم ورندار د زما روح خو نشته خو په جیل کې دی په جعلي دغه کې دوی ګرفتار کړی نو زما مور چې را روانه وه دوی ته پته ولګېده چې یوازې د زما ورندار تلي وه خپل پلار کره نو دوی پې دوو کسانو کم کسان چې زمونږ په دې کور معاملې کې تنازع چلېږي هغوی پې فایر وکړو یو فایر پې یو کس کړی و بل فایر پې بل کس کړی و او بایک ورسره و او هغوی ټارګېټ زما د مور مری کړې وه هغوی چې مطلب دا د بیان نه وځي
خو الله پاک به پته نسته ذریعه ګرځوله. زما امي ښه باقاعده بیان ورکړو او کسان یې وښودل چې دا کسان یې نومونه یې ورله وکړل. زما امي ډېر د همت نه کار اخیستی و، څنګه چې په ژوندین یې د سړو په شان ژوند تېر کړی و. زمونږ مور هم وه، زمونږ پلار هم و، زمونږ ورور هم و. هغې ورله پوره بیان ورکړی دی. ورته یې وویل چې دا کسان دي او داسې چل یو فایل راباندې یو کړی، یو راباندې بل کړی او بیا وتښتېدل. بیا هلته کې به څوک کسان وو، هغوی بیا ریسکیو 112 ته فون کړی او هغوی بیا هسپتال ته بوتله. خو دا د الله پاک شکر دی چې هغې په خپله دا بیان ورکړی او هغوی ټول د دې خبرې ګواه دي چې دا نومونه یې اخیستي چې دا کسان دي. په هغې کې یو نیولې شوی دی په هغه ټایم باندې، خو هغه بل فرار دی. نو مونږ د وزیر اعلی نه یا وزیر اعظم نه دا درخواست کوو چې مونږ ته د انصاف میلاو شي. زمونږ هېڅوک نشته په دې دنیا کې. زما د ورور ماشومان پاتې شوي دي، یو دقه وړه ورندار مې ده او د هغې 3 ماشومان دي، دا واړه ماشوم. زمونږ د کور د چلولو دلته مونږ په خپلو کورونو کې، خو د دې کور د چلولو زما د ورور چې کوم ماشومان پاتې شوي د هغې د چلولو هېڅ اسره نشته د دې کور یا د هغوی. نو مطالبه هم دا ده چې زما ورور چې کوم په جعلي کیس کې دننه کړی دی هغه دې فوري رها کړی شي او زما مور ته د انصاف میلاو شي. زما د مور چې کوم قاتلان دي هغوی ته د برای راست چې کوم دی یا خو د ټولو نه غټه مهرباني خو دی په ما به احسان یې چې اثر رسوخ وال چې څوک دي وزیر اعلی وزیر اعظم چې مال یې راکړي زه په خپله د خپل مور بدل والم، زه په خپله وولم په هغه غځایونو چې څنګه زما مور وجلي. او که دا نشي کېدی نو زه غواړم چې هغوی دې په خپله ورله داسې د پانسۍ نه علاوه دې ورله بله سزا ورنکړي چې څومره زر کېږي چې هغې ته پانسۍ میلاو شي او زما ورور دې زر تر زره آزاد. دومره زورور خلک زما د ورندار بچ ډېر بې سهاره پاتې شو. ماشوم روډ زما د ورندار څوک هم نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. موجود مجی په بټخیله کې د بټخیله بجی یو نوم کیدو د کربلا میدان. اوس په تاسو وایي چېرې دی له د کربلا میدان ولې کېښودل دي؟ کېښودل د دې دپاره دي چې دا 5مه 6مه واقعه ده چې زه راځم په دغه قبر ودرېږم، اواز ستاسو مخې تکدم خو انصاف نشته. خلکو ته ویمه چې دا ماشوم پاتې شو جي په رڼا ورځ یوه مور وجلی کېږي، بیا یو پری هینډ دی چې هغه په موټرسایکلو راځي او هغه مورکۍ چې کومه ده هغه قتل کوي. د مورکۍ واقعه چې واورې موږ د دغه بازار نه راتلو نو ما چېرته د هغې خلاف چېرته غلطه خبره وانه اورېدله. صرف دغه یوه خبره وه چېرې دغه مورکۍ ډېره ښه ښځه وه، رابله دلته به کېناسته، ماله چای راوړه، ماله دا وکړه، ماله هغه وکړه. هر سړي ته د خور او د مور په نظر کتلي دي. هغې هم دغه خلکو ته دغه رونو ته د خپلو زامنو د خپلو بچو په نظر باندې کتلي دي. دغه مور څه خو د کور دپاره جنګېدله چې د کور یو لوی کیس و، الله دې په پاکستان کې غریب کومه او که غریب شوې نو بیا به ذلیله کېږي. د دې سره سره بیا د هغې یو ماشوم بچی چې هغه به چېرته په منشیاتو کې ګیر ویجي او په هغه باندې به قید ختلی. واقعه راله دا خبرې مخکې تیزې کول د دې وجه دا ده چې بار بار راځو تاسو ته سوال منت زاری چې ودرېږئ د دې کورنۍ سره، ودرېږئ د دې خلکو سره. څوک به راځي، څوک به انصاف ورکوي؟ زه د تصویر تکړه یم، زه صرف د دې تکړه یم چېرې زه به د چا خواله ځم او هلته کښېنم او دعا وکړم، لاس اوچت کوئ، دا وکئ هغه وکئ. نن انتظامیې ته وایم چې خپل کردار ادا کوي. ای الله ته وګورئ د بټخیل نه کربلا مه جوړوئ. ای الله ته وګورئ کربلا د بټخیل نه مه جوړوئ. بټخیله ډېر خوږ ځای دی. ای د دې ځای دا خلک ډېر زیات خواږه دي. قسم دی موږ راشو موږ نه خپل ځان ورک شي. دومره عزت موږ له چا چرته هم نه دی راکړی لکه په بټخیله کې چې موږ ته څومره عزت میلاویږي. دا ماشوم پاتې دی، د دې سره سره دا رور دی چې د دې کور زوم دی او دغه مورکۍ وفات شوله. انتظامیې ته وایم چې جي د دې ماشوم ته وګورئ، ماشوم ته انصاف ورکئ. بل دغه ملزم چې ګرفتار کوي جي د ده نه پلار او باچا ته مه جوړوئ، ده له سزا ورکئ. ای وایم تاسو په دې پاکستان کې یو کس له پانسي ورکئ، یو کس له پکې پانسي ورکئ او پرېږده چې په بله ورځ یو غلط کار وشي د هغې ذمهواري درته زه اخلم. خو سریعام پانسي ورکئ، سریعام پانسي نشته. بیا هغه صحیح حقیقت هم څوک مخې ته نه راوړي. نو الله ته وګورئ انصاف ورکئ دې کورنۍ له. درېیمه ورځ دا څوک نه دي راغلي، د دوی اواز چا نه دی اوچت کړی. موږ ته یو کال جي بس په بټخیله کې واقعه وشوه. الله دې په بټخیله باندې امن راولي.
الله دې په بټخیله باندې امن راولي. دا خواږه خلک دی، الله دې دا خلک روغ ساتي. د KPK څه چې بلکې د ټولې دنیا مسلمانان دی الله پاک روغ ساتي. خو الله دې په بټخیله کې امن راولي. السلام علیکم. څنګه حال خیر دی. تاسو څه وایي مورکۍ؟ مورکۍ باره کې دا وایي چې دې بچي نور څوک نشته. مورکۍ خو لاړه وفات شوله. اوس دا وله پکار دي چې اوس د دې ماشوم سکار دغه وشي چې راوځي د دې جیله، ځکه چې خلک نشې کوي هغه ونیسي چې څوک یې خرڅوي هغه نه نیسي. لکه دا چې اوس تللی دی په څه کې تللی خلک په شل کیلو کې په 15 په 10 کیلو کې راوتي دی، په 6 کیلو کې ننوتې دی، په 6 کیلو کې دی په 25 سال سزا کېږي، ځکه چې د دو شاته په دوه څوک نشته. کم چې د چا چې ول چا چې گاډي او هغه راوته گاډي او راوته هر شي راوته دی په جیل کې دی. ولی په جیل کې دی؟ ولی دی و غریب و شاته بس زور نو صبح سي نور نشته د قموري وا زبسي قسم دی کو زبسي یا تلم یا پس دا بل تری مونږ چې دی 15 دغه یوي 15 لوریان دي 15 وانه وادي شوي دي، نه یو پسې ترې نه پسې بل ته دغه بسې کې یوازې تلله. هغه وی چې راشه دا سر یې ختم کو او هغه خو په جیل کې دی دا کور مونږ ته پاتې شو. کو دې په خپله دا بیان نه وی ورکړی جو بیا خو څه نه ولو زه پسې نه شو ځکه چې ما به خپله مزدوري بچوله که زه بیا په کیسونو پسې ګرځم. ما منلی شوه نه بل منلی شوه نه بل منلی شوه، ځکه چې ما به دروغو دعوه خو نه شي یو سړي دیني لې څنګه په دروغو دعوه وکړم. خدا شکر دی چې په خپله دا بیان ورکو، بس الله ته منظور دا بیان دی په خپله څنګه ورکو، کنه په کم ځای لګېدلي وه څنګه لګېدلي وه په کوم ځای چې هغوی شتلي وه مشکله ده دغه ځای نه دغه ځای به نو سړی فالتو سنخطې و د دونه پورې زه وپوهېدم چې څنګه هسپتال ته ورننوتم. زه خو ځانه د کار نه رالم بل راته ټلیفون وکړو وایي راشه دغه شان څنګه پس او خو هم ښه و چې په بډخیله کې وم، نه رغېږي چې نور خو ټول لرې دي، څوک په پېښور کې دي څوک په اسلام آباد کې دي یو په کراچۍ کې دا غریب دغه نن سهار راغی. نو زه دا خواست کوم چې د دې بچي څوک نشته اوس کې دا پلار راوځي کو ښه کوي کو بد کوي ځان نه به وله بیا کوي، ځکه چې هغه پلار دی او دا دي ذاتي د چترالو ذاتي د دې ځینې دي پخوا راغلي دي دلته ډېره شوي دي. اوس دا کور یې اخیستی په هغه وخت کې اخیستی چې په 50,000 روپۍ یو سړی کور نه هغه به کمه زماني او بیا 10 کاله 15 کاله پس په دې کور باندې کیس راوځي. ولې پرې راوځي؟ کاغذونه د هغو سره دي، هر شی د هغو سره دي او ستانې په عدالت کې په مخه بار ګټي او ته پې کیس کې هغه ګټي ته پې کیس کې په اخره کې دې تراله چې مړی کړه خبره ختمه. هغه مړ شو ښځه هم مړه شوله اوس یې دا بچی پاتې دي ادان وسي دي. دا کچ کچ دي دا به څه وکړي ځان له، ځکه زه به یا خپلو بچو له ګټم یا به بیا دوله ګټم. خپل کور دی او زما ځان خپل کور دی، زه دې په خپله به تاڼه کې پاتې کېږم، دی به بډخیله کې پاتې کېږي، په بډخیله کې اوس دا کور به خوشې پاتې کېږي، خوشې بیبان به پاتې کېږي. زه هم دا خواست کوم چې د کور دې حفاظت بیا وشي، ځکه چې دا کور خوشې پاتې شو هغوی چې دا کور هسې هم خوشې پاتې کېږي ته پاتې دی جو بس هغه به جیل کې دی مور یې لاړله. د دې اوس حفاظت پکار دی ځکه چې سامان پکې کور ډک کور دی، ځکه چې انګوري ده انګوري ده هغه پلار دی دلته مور پلار دی جاخ هغه ځان سره خامخا چترال ته بوځي ما ورته زما سره وایي زما سره نه پاتې کېږي، بل ورته زما سره دی پاتې شي هغه وایي هغو سره نه پاتې کېږي. نو هغه وایي چې زه خپله مور لور ده زه به یې بوځم هلته به وي چې پلار یې آزاد شو د کمې پورې کله آزاد شو جو بیا د خپل کور ته دی راځي به خو اوس دا کور چې دی دا به خوشې بیابان پاتې کېږي، جیرنده به ورته والي کېږي دغه شان بند به پروت وي. نو هغه وایي چې زه بند شو راشه موږ ته لار جوړه شوله جنګ به واپس کولاو کو زنګ کور دی موږ ته پاتې دی. زه د نظامین دا خواست کوم چې د دې کور دی حفاظت شي، د دې بچو دی حفاظت شي او د هلک دی راوځي، ځکه چې په 6 کیلو کې یو سړی 15 کاله قید تېری او په 50 کیلو کې دی نه تېری هغه د سبا دلته ګرځي، ځکه چې د هغو سره پیسې د دو سره پیسې نشته. زه دا خواست کوم چې د هلک راوځي. تاسو موبایل شته؟ موبایل سره شته زما 0345 نمبر دی 9369 512. تینو سه بیچا پای پس خپای ګرام می وتا ابو پس خپګان درګ کتون کو د بټخیل عوامو ته صرف یو 2-3 خبر اقدمه
دا صدر صاحب موږ چې کله هم راځو نو په هر مړي ژوندي کې دی موجود وي. ما دلته نور MNA ونه لیدل. ګورئ دا به زه حقیقتي خبره کومه، زه چې کومې واقعې له لاړم په کار دا وه چې په دې بټخیله کې ولې MNA نشته. شته وټ به ورکوئ که نه؟ هغه ما ونه لیدل په دغه واقعګانو کې کېنه ناسته. واحد صدر صاحب دی چې هرې واقعې له ځان رسوي. صدر صاحب نن خو دې په بټخیله بیا یو غم جوړ دی. څه وی؟ بالکل د کربلا میدان دی، کربلا میدان دی او کربلا چې کوم دی دا به بس میدان به چې کوم دی مسلمان به ګټي، خو محنت غواړي. تبلیغان صاحبان وایي که نه محنت کوئ، نو هغه محنت موږ ته اوس په کار دی. دا به یې خو لاړله وفات شوه، باقي د خدای خیر وکړي. دا ګلالین وسیع چې کوم دی هغه غریب پاتې شو، نه د ما د کور راځي او نه د بل خان د کور راځي او نه د غریبو د کور راځي. خو زه د خټکي د خلکو د دې منبر صاحب د دې شکریا ادا کوم، د دې قوم د دې مومن خان د دې ادا کوم، د سپین ږیرو شکریا ادا کوم. په تړه باندې دې ته کاڼي راوړه، کفنې راوړه. د پرون راغلم جومات ته، په جومات کې 3 کسان دوا ته ناست، 3 کسان د دې دوا ته ناست. که دا غټ خان مړ وی نو په لکو به راتلی، په زرو به راتلی، مینېګان به راتلی، امپیګان به راتلی، غټ غټې بلاګانې به راتلی. خو ما مخکې په ویډیو کې ویل چې غریب په دې دنیا هم تباه دی او په هغې دنیا هم تباه دی. په دې دنیا به دې څومره منډې تړلې والي، څومره خیرات پرې راوړي دې نسو ته، څومره به دې بچو له منډه تړله والي. څه یې وړه ځان سره په هغه دنیا کې خو حساب کتاب د موږ سره کېږي. موږ سره هلته څه دي؟ خان خو به وایي چې ما جومات جوړ کړی دی، ما چې کوم دی مدرسې له پیسې ورکړي دي، ما چې کوم دی لاره کړې ده، د هغې د وجې نه به هغه ماف کړي. خو غریب خو په دې دنیا هم خراب دی او په هغه دنیا هم خراب دی. ما ته دا ځینې خلک وایي ته دا سپینې مه وایه، چې سپینې زه نه یم نو الله پاک به مې هم نیسي. زه خو دا افسوس کوم په بګلدره کې نه هم مړي وشو، تاسو ورته راغلي اوسئ. د هسپتال شاته مړي وشو، تاسو ورته راغلي اوسئ. دلته دا زنانه مړه شوه، تاسو نن راغلی. په پارک کې یو بل کس په جرګې په سطح باندې مړ شو. دما خو روزانه د کربلا میدان جوړ شوی دی، روزانه زما په علاقه کې 3 او 4 مړي راځي. خو دارونه ناست زه به ویمه، ما د انتظامیه سره هم خبره کړې ده، ما د DC او DC نه هم خبره کړې ده. ما دا د هیڅ چا نم نه، DC په خپل ځای، انتظامیه په خپل ځای. ما ورته دا ویلي دي چې دې کوم زمانې دا دې پکړ شي. موږ له خود یو کس حواله کړي چې موږ سریام په دې پارک کې سنګسار کو او دا خلک ورته داسې ولاړي لکه دا ماته چې ولاړ دي او د خدای دپاره کاڼې راخلي او ګزاره یې. په دماغ به کربلا میدان نه وي، بیا به د جنت ګلدسته وي. زه خو افسوس دا کوم چې په دې کې ولګېږي او موټرسایکل په هوا لاړو، که په جاز کې لاړو، که چرته لاړو، که سړی په ځمکه ننوتو. خو د ورور خبره دا خلک چې خپلې خولې نه ګویه شوه، ګنې خلکو به څه ویلو؟ خفه نه شئ، د علاقې خلک هم اوسئ. چا به ویل چې دا ټیک نه ده، دا به چا ویش دي، چا به ویل داسې چل به شوی، داسې چل به شوی. دا د الله پاک په دې غټ کلي باندې یو الله پاک رحم وکړو چې خپلې مدعي په خپله یې وښودو. که دا نه وي د ورور خبره وکړو نو بیا به موږ څه کولی؟ خو زړه مې اخره کې را تنګېږي. د موږ دا واړه ماشومانان، زه به اوس لاړ شم خپلو بچو سره به کښېنم، دا مشران به لاړ شي خپل کورونو ته به ننوځي. د دې لورینې راغلي دي، سبا بل به خپلو کورونو ته ټول لاړ شي. خو دا زنانه به د پلار کره لاړ شي، سره بچي به ویسي، بچي به مر سره لاړ شي. د کربلا میدان پاتې شو. بیا په کور کې به څه وایي؟ زما څومره ښایسته کور و، په بړخیله کې زما څنګه زندګي وه، په بړخیله کې به موږ څومره وخت تېر کړی. خو د بړخیلې خلک ناران او غیرتین دي. په دې کور به هم نن غیرت وکړي او په دې خلکو به هم نن غیرت وکړي او چیج به ورته راټول کړو. خو دا ښځه دې دلته ناسته وي، حفاظت یې خدای به کوي او موږ به یې کوو انشاءالله په دې ځای کې. او دا د دې قوم بچی ده، د دې قوم لور ده، د دې قوم خور او بچی ده.
ده به په کور کې نه خورم خو دې ته به ماښام رالیږم خو شکر دی زه په دې خپلو خلکو په دې منبرانو په دې خلکو ډېر خوشحال یم چې ماښام به دوی په خپل کور کې نه یو د دې کار به ښه بود بسیا ډوډۍ پرته خو دا یو اپیل کوم صوبایي حکومت مرکزي حکومت ته دا کم کس چې دی دو په چرسو کې نیولې دی د چا په سازش باندې نیولې دی اوسه پورې موږ غږ نه کوو خوله م بنده وه اوس به موږ میدان ته م راوځو زه داسې کمزوری م نه یم موږ به دا روډ هم بندو موږ به احتجاج هم کوو د دې دپاره موږ امن غواړو خو دې زنانه ته چې دا خپل څادر راشي په دې سر ورته واچول شي د خپل ښځې حفاظت وکړي دا نه په ما ده او نه په بل ده او نه په بل ده نن د دې کور وران شو سبا کېدی شي زما کور وران شي خو موږ چې څوک دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا زموږ خور ده او د دې سړي اواز به موږ اوچتو ډېرې په ورځ موږ نه یو پیدا شوي مرګ چې کم دی انسان ته یو ځلې راځي دا بی وه ښه زندګي تېره کړې وه داسې لاړه اوس په حساب کتاب کېږي خو موږ په ځان باندې چې راولو دا په الله سره موږ دا وعده کړ چې الله ستا حکمونه منو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقې منو موږ خو یو طریقې خو نشته دی طریقې کې قتل شته آی شته پوډر شته منشیا شته د یو انسان د بل انسان سره قتل شته د چا کور ورانول شته قرآن کې واضح بیان راغلی دی ته چې د یو انسان کور ورانې نو تا به خدای پاک وبخي زموږ د امن د جرګې زموږ ټول چینل ته خو تاسو ته مو ریکویسټ کوو چې د دې یو اواز اوچت کوي د امن په طریقه چې کور په کور په ماله په بازار کې په حجره کې په جومات کې په سرکاري محکمو کې په هرې محکمه کې چې د امن یو کمیټي جوړه شي چې موږ امن غواړو امن پسند خلک یو او د امن چې کوم د په خپلو کې څوک جګړه وکړي ماښام کښېني او جرګې والا هغه مسله ختمه کړي هېڅ هم نشته دي ستاسو ډېره مهرباني او یو جهان مننه شکریه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو ټولو ډېرې ښکلې خبرې وکړې خو زه صرف دا یو خبره کول غواړم چې یاره چیف جسټس پېښور های کورټ ته چیرې چې هغه له دوه وکیلان لاړ شي نو هغه په یو معامله کې څو موټو اخلي که دوه ګاډي جنګېدلي په هغې باندې هم څو موټو اخلي نو دا دونه زموږ د دې محله ګل بابا خټکي دا دونه سپینروبي الکان هر قسم نوجوانان پکې ولاړ دي نو دا ټول دا یو اپیل کوي چې یاره دې مهرباني دې وکړي چې یاره بایی د دې جاوید نوم دی او د پلار محمد یوسف مرحوم سکنا خټکې بټخیله چې کم سے کم په دې باندې څو موټو واخلي او د ده کیس دې ځان ته طلب کړي او دې لګی چې آیا که ګناهګاري خو ټوله دنیا ته پته د قانون خو شته که نه خو مسله دا ده چې هغه غټو ججانو ته مسله رسي نه او ښکته چې چا څه وکړه جو خاري ناپورسان دې حقه کېږي نو موږ چیف جسټس ته دا مطالبه کوو چې یاره په دې څو موټو واخلئ او کم سے کم د دې ماشومانو که دا نن د هغه بچی دی نو داسې یو ماشوم به د چیف جسټس نه هم پیدا وي زموږ نه هم پیدا دي ستاسو د ټولو نه پیدا دي نو هر سړی دی په خپل بچي په خپل کور باندې راوړي چې یاره به یې موږ ته څونه تکلیف پیښیږي نو موږ چیف جسټس صاحب نه دا سوال کوو چې یاره جی مهرباني وکئ او دا کیس ځان ته ولګوئ او کم سے کم د دې ماشومانو د خاطره د دې ابۍ د خاطره چې دې ته دې ریلیف ورکړي شي که چېرې مونږ خلکو سره مدد کوو مونږ به یو ټیم روټۍ ورکو دوه ټیمه به ورکو یو میاشت به ورکو خو کم سے کم لکه دونه غربت دی او داسې حالات دی په دې ملک کې چې څوک خپل بچي نشي ساتلی نو پردي به د کم طرف وساتلی شي نو مونږ دا وایو چې کم سے کم هغه الحمدلله نوجوان دی هلک دی مزدوري کولی شي ډریوري کولی شي نو دا خپل بچي خو به ساتلی شي که نه نو مونږ دا وایو او بل دا یو مطالبه کوو د نگران وزیر اعلی صاحب نه چې کم سے کم اوس په دې ټایم کې د هغه سره اختیار هم شته هر څه کولی شي چې یاره بای کم سے کم د دې ماشومانو دپاره د څه وظیفه مقرر کړي دوی له د څه مالي مدد دي د دوی سره وکړي هغه دې د حکومتي د طرفه وکړي او که پرایویټ زمونږ په شان خلک نو د چا څه مدد کېږي نو دغه زومې نمبر ورکو او حقیقت خبره ده چې ډېر بېوسه دي د ټولو دنیا ته پته ده چې یاره دا زنانه څوک پیژني نو ډېر بېوسه دي ځکه چې هغه غریبانان د هغه چترال نه راتله مونږ واړه چې دلته کې مونږ په یو محله کې پاتې شوي یو او لکه مونږ دلته دا سپین ږیري شو دې عمر ته راورسېدو لکه ډېر ښکلی وخت یې تېر کړی الله دې جنت فردوس نصیب کړي او که دې څه مسله کړي او یا چاته څه ویلي نو بای تاسو ټول بیا هم زموږ میاندې هم دي خویاندې هم دي نو په کورونو کې هم ووایه چې د الله د رضا لپاره هغې ته د معافۍ اعلان کوئ الله دې وکړي چې دې ماشوم ته او د دوی والد صاحب ته انصاف میلاو شي داسې تکړه افسران شته زما کې د ډېرو خو افسرانو ډکه ده انشاءالله ودرېږي به او د ده د والد صاحب په رهایۍ کې به انشاءالله
چې برپور کردار ادا کوي. دعا وکړئ یا الله د بټخیله کې لوی امن راولي، یا الله په بټخیله کې امن راولي، یا الله هغه ټولو کتونکو ته مې چې لاس اوچت کوي که هغه زموږ د KPK علما کرام دي او که زموږ د دغه KPK دغه د جوماتونو امامان دي، ټولو ته وایم چې په دعا کې بټخیله ډېره یادوئ. یا الله په بټخیله کې امن راولي، یا الله په بټخیله کې امن راولي، یا الله په بټخیله کې امن راولي. الله دې وکړي چې دلته امن راشي. بس کوئ نور قتلونه مه کوئ او دغه شان ماشومان مه بې اسرې کوئ. الله دې وکړي چې دلته امن راشي. دې سره خپل رور ماجد علي صاحب له ورکړئ اجازت په لوی الله مسپارم. د الله په امان.